سورة ٹائم بیانوں کا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى في مقام آخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني وفي رواية آخر ما وسعه إلا اتباعي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام مسلمانان ورونو او د قرآن او د حدیث سره تعلق لرونکو مشرانو کشرانو علماو طلباو د سپینې وړۍ او د ګردو نوا اوسیدونکو خلقو دې کې هیڅ شک نشته چې موږ تاسو مسلمانان یو دې کې هم شک نشته چې دنیا کې مذهبي جماعتونو کې څومره خلق دی ټول دا وایي چې زه رب ته روان یم په داسې لار باندې لاړ شم چې هغه لار رب ته تلي هغه رب چېرته تلي هغه لار چېرته تلي لږ ورو وایه هغه لار چېرته تلي رب ته تلي دا د تمامو مذهبي خلکو یو سوچ دی ما خپل یو دور د بریلویت تیر کړی دی زما ذهن دا خبره تسلیموله په هغه وخت کې چې رب ته د رسېدو دپاره لار دا ده چې دا انبیا اولیاء خوشحاله کړي د دې په نوم باندې نظر و نیاز وکړي د دې قبر ته شال بدل کړي په دې شمې بلې کړي د دې مالګې وسټي د دې قبر خورې وسټي دې ډپه باندې سجده وکړي دا جارو په ځان ووخي دا کاڼي په خپو ووخلی شي په دې ولی رضا شي چې دې رضا شي بس بیا رب هم رضایي دا یو ذهن و کله چې مو قرآن مطالعه کو نو الله سبحانه وتعالی په دې ډېر غوسه شوی و فرمایلو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء دا کافر دا گمان کی امون ځان ته سوي او الله سو فرمایل افحسب الذین کفروا اول کافر کړل بیا ول عقیده ذکر کوي مونږ وی چې توبه خدای توبه دا مو سو کول بس مونږ پوه شو چې دا لار رب ته نه دتلې دا لکه چې مردان ته روان وي او د پیښور ګاډي کې ناست وي دا کیسه ورانه ده خلکو ډېر وي مفتي صاحب دا څه کې ستاسو خاندان وګوره ټول کلی د دې نظر و نیاز قایله دی
خاندان هم زمونږ مولیان دي، زما نه علاوه ټولو خلکو هم دقه نظریات دي. زما دا کلیوال ما سره دي، دیو ته پته ده. ما وی دا ټول هر څه پرېږدم خو رب نه پرېږدم، زه رب ته روان یم. عزت لاړ بس لاړ دي شي، خلکو وی بې عزته کېږي، عزت دې لاړ شي بې عزته دې شم. ډېر بریلوي مکتب فکر قابل د صرف نحوې منطق فلسفې لوی لوی غرونه وو. هغې ووایي چې د علم د دنیا کې به در سره زمونږ تعلق کټ شي. مې تعلق دې کټ شي خو زه رب ته لار سموم. دا لار خطا ده. هر نمونه زور خلکو لګو، پیسې، منتونه، جرګې، سوال، منت، هر نمونه سهولیات. ما چې لاره کې خطا یو د الله بندګانو دا ګاډې بدلول غواړي، یا خو راځئ چې په شریکه ولګو رب معلوموو. رب مونږ په دې بیا معلوموو چې د علمای دیوبند او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لار کله ونیسئ. دا هغه الله والا خلک و چې دا رب ته تللی ده، شرک به نه کې. بیا ذهن دې خبرې ته ته چې قرآن خو په دې خبرو هم ډېر رد کوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. ځینې خلک بې د الله نه ځان له الهه جوړوي چې څنګه الهه جوړي. زه خو سجده رب ته کوم، زه خو رامدد شم رب ته وام، زه خو سوال جړاو فریاد هم رب ته کوم. څنګه منت یحبونهم کحب الله. داسې مینه ورسره کوي لکه رب سره چې مینه کوي. د رب خبره خلک مني که نه مني؟ د رب خبره کې څوک سوچ فکر کوي فورا یې مني. دغسې مونږ د دې اکابرو خبرې فورا منلې. ما چې دا لار هم رب ته نه ده تللی. بیا ملګري راجمع شو، مفتي صاحب بریلویت او سیفیت غونده خلک دې پرېښودل، اوس د دیوبند او د حنفیت په اصل معنا باندې پوه شوې. ولې دا هر څه پرېږدې؟ ولې ځان تباه کې؟ ما چې بس تباهي خو مونږ ټول عمر کړې ده، دام ورپسې قربان. بیا د خلکو جرګې، بیا د خلکو منتونه. د بریلیت نه ځینې ملګري ما سره راواړېدل، ځکه زما د اخلاقو د علمي وساطت د دې ډېرو څیزونو نه متاثر و. نو ما ته یې ویل چې اوس هم ته حنفیت دیوبندیت نوم اخلې، دا مونږ سره چلیږي، مشترکه نوم دی. ما چې ډېره ښه ده. بیا په دې پوه شو چې توحید او سنت دا د نجات لاره ده. بس ذهن مو په دې خبره باندې مطمئن شو. زه هسې لګی یم که تاسو خیال دی پوره توجه مو ده؟ د اواز خو روانو جړ نه لګي که نه؟ ټیک، ستاسو توجه هم اهم شی دی ښه، ځکه چې نیمه ګنټه تاسو ما ته ټایم راکوئ. پکار دا ده چې دا ټایم زه ضایع نه کړم. بهرحال بیا چې مونږ توحید او سنت قتل، توحید او سنت کې دا یو مزه او حلاوت دې زړه ته بېشکه راغی. لیکن د توحید او د سنت نوم سره سره مونږ به توحید تر هغه حده منو تر کوم حده چې به اکابرو منلی و. که د الله دپاره به ید راغی، ساق و وجه به راله، استوا به راله، مونږ به وی یاره علماو دې کې تعویل کړی دی، بس دې باندې مونږ نه پوهېږو. سل خبرې به مو جوړولې. دې ځای ذهن بیا انتشار طرف ته تو چې نوم خو د توحید اخلم، نو د الله اسماء او صفاتو کې زه ولې تعویل کوم؟ چې نوم مو د سنت اغستو، لیکن که چا به رفع الیدین وکړو نو مونږ به اول دا تیزي وه چې مونږ به وی چې یاره دا خلک ولې داسې د مونځ خشوع خضوع خرابوي. کله به هم غلط تشبیهات ورکول چې دا مچان شړل دي، دا د مونځ توجه خرابول. د ټولې خبرې به هم کولې. چې کله هم احادیثو ذخیره وکته، په دې خبره پوه شو چې دا لار خو هم خطا ده. مونږ خو احادیث منو، خو هغه منو چې زمونږ مشر منلي. مونږ خو توحید منو هغه چې زمونږ مشر ویلي. تیزه بیا زړه ته شک راغی. ملګرو ته مې علل اعلان ووي چې ای خلقه، دا کم نسبتونه مونږ په ځان باندې لازم کړي دي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید دی، جی دا د علماء دیوبند نسبت دی، جی دا د جماعت اصول دی. اے خلقو، اے زما ورونو، دا واوره، دا مونږ خطا یو. د دې نسبتونو الله مونږ نه یو مکلف کړی. د دې توړ خو یوسف علیه السلام په جیل کې کړو. الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اے خلقو، رب خدا نه دی ویلي چې څلور مذهب جوړ کې او ځان له مذهب ونیوي. اے خلقو، رب خدا نه دی ویلي چې د علماء دیوبند په نقش قدم روان شي. اے خلقو، خطا کیږو، روان رب ته یو، ګاډی خطا روان دی. خلکو وی مفتی صاحب عمر د جنگونو کې وشو، مفتی صاحب حالات وځپلې، خاندان درنه جدا شو،
قوم قبیله در نه جدا شو داسې مه کوه اعتدال کوه ما وی والله العظیم په بانګې دوهل وورې ای زما همزولو په بانګې دوهل وورې اے زما استاذانو میں تو رب کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں میں تو اپنے رب کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ناموس رسالت کے واسطے تو ائمہ مجتہدین کو چھوڑ سکتا ہوں میں تو ملاؤں کو چھوڑ سکتا ہوں میں تو پیروں کو چھوڑ سکتا ہوں میں تو رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں میں تو شاگردوں کو چھوڑ سکتا ہوں میں تو یہ مسجد اور مدرسے کو چھوڑ سکتا ہوں میں تو ان تمام سہولیات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن یاد رکھنا میں قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا نہیں دا پیغام مو کړی دی دا مو نه دی ویلي چې پلان کی سره کېږم او پلان کی سره نه کېږم دا خبرې ورکې نه وی قرآن او حدیث باندې خبره وه ای خلکو چې کمې فتوې وې چې په ما ونه لګېدې اے خلکو چې کم ظلمونه و چې په ما ونه شو اے خلکو چې کم زیاتی و چې په ما پسې ونه شو اے خلکو چې کمې بایکاټ او براعتې وې په ما ونه شوې اے خلکو د میډیا په سترګه باندې فیصلې مه کوئ په رب کعبه مې د قسم وي ژوندی انسان چې موجود وي د هغه نه تپوس وکړئ نه خو مې یو جرم شته نه مې د چا بې عزتي کړې ده نه مې د چا نه بغاوت کړی دی نه مې چا له کافر ویلی دي نه چاته د کافر ویلو اراده لرم اے خلکو نه د ائمو ګستاخي کوم اے خلکو نه د تنظیمونو ګستاخي کوم اے خلکو نه د فقه ګستاخي کوم اے خلکو نه د مفتابه اقوالو ګستاخي کوم یو درد مې راوړی دی اے د سپینې وړی خلکو یو جړه مې راوړې ده یو پیغام مې راوړی دی اے قومه په دې جړه کې ما سره شریک شي اے قومه په دې فریاد کې ما سره شریک شي زه هم د حاکمیت مقام الله ته ملاو دی زه هم د حاکمیت مقام محمد مصطفی ته ملاو دی که د الله په مقابله کې او د الله د پیغمبر مقابله کې امام مجتهد راځي ډېر په ادب سره ته قربان لیکن زه یې نشم منلی د امام د محمد مصطفی مقابله کې استاد راځي رشتہ دار راځي پیر پټي راځي د هغې احترام په سر سترګو خو ځکه ځان وجنم ځکه اواز لګوم نو د قال الله لګوم او د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لګوم والله چې نور درد نه لرم او قسم پر رب دے اول چې کله د دین مطمئن شم چې رب خو صفا اعلان کړی دی اطیع الله و اطیع الرسول اے خلقو د الله ومنه اے خلقو د رسول الله ومنه اے علماء ما ته جواب راکې پویا پویا خلقو سره اول کېناس شوی یم تاسو به د پلارانو د وجه اهل حدیث یې تاسو به د رشتہ دارو د وجه اهل حدیث یې پر رب مې د قسم وي ما کتب القوم چاڼ چاڼ کتلی دي زه د یو یو دلیل په بنا اهل حدیث یم او پر رب مې د قسم وي دا څه چې وایم په منبر او محراب باندې دا صرف د ژبې لپازي ونه ګڼئ دا صرف د ژبې زور ونه ګڼئ په هغه لوی ذات مې د قسم وي چې د عرش د پاسه استوا کړې ده د عقیدې توحید نوالي تر میراثه پورې چې څومره دین د قرآن او د حدیث په شکل کې اهل الحدیث بیانوي دا صرف د منبر خبره نه کوم په رب مې د قسم وي په یو یو عقیده او په یو یو عمل د کوه احد نه مضبوط دلایل لرم داسې د تحقیق دنیا مو کتلې ده ځان مو مطمئن کړی دی د ډېرو جماعتونو نه راووتو نو دا منهج مې په اسانه نه دی قبول کړی اول مې قرآن ومنو او احادیث مې ومنل په قرآن او حدیث خو عقل نه چلیږي حدیث کې چې څوک عقل چلی هغه منکر حدیث ګرځي قرآن کې چې څوک عقل چلی هغه مستشرقین ګرځي ملحدین ګرځي نو دې کې خو د عقل گنجایش ہو قرآن و حدیث خو چې راورسېدل بس فبها و نعمت لیکن بې د قرآن او د حدیث نه خو مونږ ته الله د چا په اتباع امر نه دی کړی الله فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اے خلقو مالا جواب راکې یو یو مې مطالعه کو یو یو مې مطالعه کو څه دلیل دی چې مونږ څلور مذهب دین کې رایستی دي د یو مذهب ځان پابند ساتو علماء دیوبند ته خپل نسبت کو فروع کې احناف یو اصول کې ماتوریدیان یو نسبت او احترام او تشریحات د علماء دیوبند دي نظر د اشاعت دی سلسله او طریقه د نقشبندی ده اے خلکو پوهه مې کې دا څه څیزونه دي خلکو به مفتی صاحب گمراه کېږي بس دا د گمراهۍ دروازه پتا کولاو شو مې که گمراهی دی ته وي چې الله او رسول ته ځان رسېدل گمراه وي نو اے خلک کان کول کر وره میں پہلا گمراہ ہوں
که قرآن او حدیث باندې رب لټول گمراهي وي نو تاسو نه وایم چې تاسو داسې ما اخلي کنه اخلي د ځان متعلق تمام دنیا ته هم بیا خو زه اول گمراه یم او که چرته قرآن او حدیث باندې عمل کول حق وي لیکن زړورتیا غواړي والله دې زړورتیا ته زه تیار یم خو د قرآن او حدیث مقابله کې د چا بدماشۍ ته نه یم تیار څه پکې علماو جبال العلم قسیسین احبار رهبان هغې وی مفتی صاحب شته کنه دلایل الله وی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قربان دې ته اوس دلیل وی په دې اوس سوچ پکار دی الله فرمای اطیعوا الله د الله ومنئ بیا څه فرمایي و اطیعوا الرسول د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ومنئ بیا څه فرمایي و اطیعوا پکې شته بیا ایبا لکا اهل حدیث بات لرکڑی ایبا اللہ وی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کم چه اطاعت اصلی دے دا صرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے اور کم چه اولی الامر دی آغی سر اتویعو ندی ویلے دا دوبارہ اتویعو نروڑل دا ہر مقلد دا ہر محرف دا ہر معطل و مجسم پا مخ باندے گزار دے چه اے خلقا کدا فقہاو احترام دے کدا حاکم وقت احترام دے آتر اگا حد پوری دے چه ترسود دا خبر دا اللہ او دا اللہ دا رسول سری رستو مسئلہ فیصلہ کئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کتاسو یو مسئلہ کی اختلاف راشی فی شیئن نکردا بیخی وڑا مسئلہ دے اولی نہیں خوچے اختلاف پکر آگے فردوه الاللہ والرسول اگا اللہ تا پیش کے اگا دا اللہ رسول تا پیش کے التا اولو الامر شتا التا نشتا پتہ لگی خبر دا ہر چارا والا حراب خبر دا لوی امام مجتہد ماخلا او ته خو په فقه کې چې لیکلي ښه خبره وایخله زه ستانم یو دوه ګوتې احترام مخکې کوم فقه او امام ابو حنیفه خو لوی سړی دی حق خبره چې په دیوال لیکلي یو مې واخله حق خبره چې په دیوال لیکلي دی او مې قبول کو غلطه خبره چې د مشکات په حاشیه هم لیکلي دی مې منه ټیک شه جي خلک وایي حق او باطل په دې تللی کېږي چې تمام حدیث براواله تمام نظریات براوالی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه باندې به وتلی وای چې دی واخلی آب ټیکی چې دی رد کی آب غلطی زون دا خبره غلطه ده تمام دنیا راوالا ائمه مجتهدین راوالا اکابر راوالا پاٹھیان راوالا دا اولد اطیعوا الله و دا اطیعوا الرسول دستور و منشور تا دا اوتل پقال الله و پقال الرسول کچرت دا الله و دا الله دا پیغمبر سرا برابر خبر وا علی الرأس والغین ما تا منظور دا او کدا اللہ دا خبر سر ٹسل راتو دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبر سر ٹسل راتو آکد لوئی سڑی خبر دا دا سے رد کا چپا غرد کولو دے لیخشی واللہ اجر در کی عرض میں دا کو خبری اگداول نوالم سکا طول و رستڑی شویو ستڑی شویو خدا در توام اے انسانانو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمتا یو لار را لے گلے دا اغلار مارو مول غوڑی زمونگ سپنگیری مشران دا چی دا شپی تحجد کئی رب تجاڑی وی اللہ دا قبر دا عذاب نمی بچ کا دا مشران چی جاڑی اے رب آغلوی سفر رات آسان کا دا مشران چی جاڑی اللہ دا پولیس رات پا پل باندت لل رات آسان کا دا مشران چی جاڑی دیوی رب عمل نامہ میں پا خلاص نصیب کا دا مشران چی جاڑی دا زنان چی کور کی جاڑی دی رب توی اے رب دا جہنم دا اور نمی بچ کا من طول وی اے رب اخپل رضا میں نصیب کا محمد مصطفیٰ کلیر کٹ فیصلہ کرے دا کدا اللہ رضا دے پکاروی دا جہنم نہ بچ کے دل دے پکاروی دا قبر دا عذاب نہ نجات دے پکاری لنڈ خبرے کرے دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چھ سو کوئی چھ زما قبر دے خیستشی سو کوئی زما دے رب سر تعلق جوڑ شی محمد مصطفیٰ پا ماضی باندے قد داخلی پا قد لام مفتوح روڑی لقد کان لکم یقین پا دے خبروں کا کان لکم چی دا مخکن دا فیصلہ شوی دا چی ستا دا پارا اصل آئیڈیل دے اصل سمفل و نمونہ دا او اصل دا کامیاب مدار دے اگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
دې کې د جنگ سشته جی د اختلاف سشته د فرقې سشته اے خلقو زوم که په مخ د ځمکه دا د اهل الحدیث ساده ساده علما دا ماشاء الله وجیه مخونه او دا خسته خسته طلبا که دا اهل حق نشي په رب مې د قسم وي په مخ د ځمکه اهل حق نشته یو سړی فرقې ته بلنه ورکوي هغه په حق دی یو سړی 1000 لارې دین کې جوړې کړي دي هغه په حق دی یو سړی جنډې د شمارلو نه دی هغه په حق دی یو سړی 1000 نسبتونه لري هغه په حق دی زه صرف د رب او د رسول او د اصحاب محمد نوم علم زه په باطل یم ہے افسوس دې په زمانه باندې دومره زر زمانه څنګه بدله شوه دومره زر خلکو 2 نمبر لباس څنګه واچو اے خلکو قرآن ګوره صفا فرمایلی دی ان کثیرا من الاحبار والرهبان اے خلکو ډیر د پیرانو نه کثیرا ان ویخشا کثیرا سلګ نه دي چې راته وشمارم نوم یې راته والم تنظیم یې راته وښیم جماعت یې راته وښیم په مفتابه قول یې راته نه کثیرا الله وایي زه ډیر زیات داسې دي من الاحبار والرهبان ډیر پیران ډیر د علم والا ډیر د منطق او فلسفې ماهره خلق ډیر د صرف او نحو سپیشلیستان لا یاکلون اموال الناس بالباطل په باطله طریقه د خلکو مال خوري ويصدون عن سبیل الله او د الله د لار نه او د الله د دین نه دې منع کوي ويجرف الیدین آمین بالجهر په حدیث کې شته په اسلام کې شته خو زموږ مذهب کې نشته کمال دے لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں جی آمین و رفع الیدین دا پو جمع بین الصلاتین دا پا جہر جنازہ دا فاتحہ فی الجنازہ دا طول بھی احادیثو کشتا خو زمون مذہب کی نشتا چه حدیث کشتا استا مذہب کی نشتا استا دا مذہب اصلاح پکار دا کنا دا حدیث رد ولے پکار دے عند التناقض تحقق د احد الامرين خو شیء موجود له مستلزم وی کنه یو سیس خو موجود کا دیته خو تم نه تیار چې ذخیره د احادیث پرې دی نو خو خپل مذهب پرېږ دا کنه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث پابند شه خلق اے علماء خبرانه نشه هر مکتب فکر بناسوي زه د سخت خبرې نه کوم ځکه کم مرض چې په سړي تیر شوی وي د هغه مرض تکلیف هغه سړي ته معلوم وي دا د تقلید مرض ما تیر کړی دی د دې درد ما ته معلوم دی تاسو دردوم نه دا د اکابر پرستۍ بیماری ما تیره کړې ده په دې چې رد کیږي نو والله چې د دې درد ما ته معلوم دی تاسو ته نه دی معلوم دا نسبتونه او دا اکابرو پسې تلل د دې مینې په وجه چې کم درد ملاویږي د هغه درد نه زه خبر یم خو ای خلکو د دې نه لوی درد دا دی چې ته د محمد مصطفی اقوال پرېږدې د خلکو په خبرو که یو ښځه د خپل خاوند نافرمانی په دې وجه وکړي چې د تره زوی ورته وایي چې د دې خاوند خلاف شه دا ښځه د وجلو ده او که نه ده ولې د خاوند مقام لوی دی که د تره د زوی مقام لوی دی نو چې ته د محمد مصطفی خبره د امام و مجتهد او د زید امر بکر په وجه پرېږدي دا ظلم نه دی ښځه که د تره زوی خبره اخلي او د خاوند پرېږدي هغې ته ظلم وی ته چې د محمد مصطفی حکم پرېږدي او د زید امر بکر رای اخلي دا ظلم نه دی افسوس پکار دی رونو په دې خبرو سوچ وکړئ ټول رب ته روان یو که نه یو روان اے ژوند ختمېدونکې ناڅاپه دی او که نه دی وما احد ینجو من الموت سالما وسهم المنایا قد اصاب محمدا د محمد رسول الله غوندې حسین شخصیت دنیا کې پاتې نشو دا ژوند ختمېدونکې دی ورونو دا زندګي ختمېدونکې ده هغه رب ته روان یو هغه رب به دکه یو تپوس کوي چې خطا ولې شوې الم یأتکم نذیر څوک نبی او صاحب وحی نو راغلی قالو بلا جهنمیان به وایي ربه یره ورکوونکي راغلی و تاسو ولې نه منو فکذبنا مونږ هغه ته وایي چې ته ګپ لګې نو نبي ته خو څوک دا نه وایي چې ګپ نه لګې خو چې راپاسه دی پې بل څوک حاکم کړو نو د هغه اقوالو ته ګپ ښکاره شو که نه شو ښکاره شو دا په رنګ رنګ طریقو مونږ د آخرت د لارو نه کټ کیږو اے خلکو رب ته چې لار تلې د هغه قرآن دی او هغه حدیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی دا مضبوطیا سره رانیول دی اور یاد ساته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اسلام بنیاد داسې بیان کړی دی آخري خبره کوم خو د ټولو توجه ضرور غواړم توجه مشته
د چا چې توجه نشته لاسونه اوچت کې ماشاءالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اتباع موقف ببانګ دوهل بیان کړی دی اهل علم ناس دی سنن الدارمی اوچت کا 144 نمبر روایت راواړه د جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته ابن هشام وغیرہ باندې کلام دی خو شیخ البانی په حاشیه د مشکات کې وایي چې د تعدد طرق د وجنه دا روایت سندن درجه حسن کړي بهرحال جابر رضی الله تعالی عنہ وایي سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ راغه او روان دی په لار باندې کله چې راغه محمد رسول الله علیه السلام سره مجلس کې کېناست او لاس کی صحیفه وی هذه نسخه من التورات وې دا د تورات صفانی دي دا یو کېناست او هغه مطالعه کوي سم مطالعه کوي تورات آسمانی کتاب دی کنه دی آسمانی کتاب دی تورات کتجی مشرانو توجه شته سپینګرو هذه نسخه من التورات جدا د تورات نسخې دي قربان لګیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا رنگ مبارک تور او سور کیږي د غسینا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داغه پیغمبر علیه السلام ته خیال شو چې وای قتل چې د الله پیغمبر خو د تورات په دې پاڼو کتلو غوسه کیږي نو فرمایل ساکلت کا سواکلو ما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم اے عمر مور دې پتا و جړیږي مور دې پتا و دردیږي ته د رسول الله علیه السلام مخ مبارک ته نه ګوري ما بوجه رسول الله دا الله د پیغمبر د مخ کیفیت ته خو لږ وګوره دا ته څه کې فورا یې وکتل چې دی خو د تورات په دې مطالعه خفه کیږي وی غرزول او فورا سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای اعوذ بالله زپنانی سمپا من غضب الله ومن غضب رسوله زد الله په غصه او د الله د حبیب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په غصه د الله سره فنا واړم بیا فرمای رضیت بالله ربا زپدی باندې راضیم چې زما رب څوک دی څوک دی ټول وای زما رب څوک دی شاته کسان आवाजو کې زمون رب څوک دی رضیت بالله ربا زپدی رضایم چې زما رب الله دی وبالاسلام دینا او پدی باندې رضایم چې زما اسلام دین زما اسلام دی وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا او پدی د رب نه رضایم چې زما نبی هیڅ یو پیر نه دی هیڅ یو فقیر نه دی هیڅ یو جن او فرشته نه ده زما نبی چې دی هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی چې دا خبره وکړه پیغمبر علیه السلام ډېر هوښیار شخصیت و آپ پوه شو چې د شرع صدر وشو یو تاریخي جمله وي تاریخي جمله که ستاسو اجازت وي زه به په هغه جمله خپل بیان ختم کم خو په دې شرط چې دغه جملې ته ټول توجه وکړي محمد رسول الله علیه السلام صحابه ځان ته متوجه کړو اے دو سپینې وړې خلکو کان کول کر د آواز وورې اے د علماو طبقې ډېر په ادب او احترام سره وورې زه به ټیک د علم په لحاظ سره تاسو ټولو کې کمزوری یم د عمل په لحاظ تاسو ټولو نه کمزوری یم خو په رب مې د قسم وي کومه مدعا چې لرم د احد غرونه هغې ته نه ټینګېږي پیغمبر پاک فرمایل لو بدا لکم موسی که تاسو کې موسی علیه السلام ښکاره شي وفتبعتموه او تاسو موسی علیہ السلام پس روان شئ چا پسی امام ابو حنیفه یاد کو امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمهم الله نجی لو بدا لکم موسی اللہ اکبر تمام ائمه مجتہدین نا سرد صحابه و راجع مکا د سیدنا موسی علیہ السلام مقام ته رسیدی شي لو بدا لکم موسی اے د علمی طبقې خلکو یو ځل بیا ووره که زما په زړه ځینې خبرو دردېدلې د هغه درد معافي غواړم خو دا خبره یو ځل بیا ووره ټولې خبرې واپس اخلمه ما نه که سختې شوي وي د هغې معافي غواړم خو دا خبره یو ځل بیا ووره لو بدا لکم موسی
که تاسو کې سیدنا موسی غونده شخصیت وي فتبعتموه او تاسو سیدنا موسی پسې روان شئ وترکتمونی زما سنت پرېږدئ نو پیغمبر پاک فرمایي ای طبقې واورئ مولان په پوهېږي لضللتم عن سواء السبیل لا لا دې لام یو چلو کو علما پې پوهېږي لضللتم تم جمع ده جمع لضللتم عن سواء السبيل چې محمد مصطفی پرېږدي نو که موسی علیه السلام هم واخلې بیا هم ګمراه پوه نه شوې جي ما خو تاسو به ډېر تعجب وکړې خو پوه پې نه شوې لو ترکتمونی که ما پرېږدی موسی والے لضللتم عن سواء السبیل زه داسې نبي یم الله ما ته داسې نبوت را کړی دی چې د هغې مقابله کې مجتهدین خو پرېږده تنظیمونه او جنډې خو پرېږده د هغې مقابله کې که د سیدنا موسی علیه السلام غونده نبي راشي د هغه نبوت به ختمیږي د هغه تورات به منسوخ کیږي د هغه انجیل به ختمیږي د سیدنا عیسی علیه السلام رسالت به ختمیږي خو امامت حق چې حاصل وي هغه صرف محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته حاصل وي خبره حل شوه که حل نه شوه ای خلقو که په دې ستاسو اصلاح ونه شوه بیا بله طریقه ماته هم نه ده یاده اور آخری الفاظ نورم قیمتی دی واورئ بیا فرمائی لو کان موسی حیا که چرته موسی علیه السلام ژوندی وي المحنت کې وایي چې حیاته حیات دنیویت لا برزخیه چې ژوندی دی او ګرځي او امداد کوي او پیغمبر علیه السلام وایي لو کان موسی حیا که موسی ژوندی وي پته لګي چې ژوندی په انتفاع د ثاني انتفاع د اول راځي که نه جي لو کان موسی حیا که سیدنا موسی ژوندی وي بل روایت د ابن حبان کې وایي مستدرک د حاکم کې وایي علما ناست دي مستدرک سره چې کله موافقت د علامه ذهبي راشي بیا روایت برابر ګرځي او په حاشیه د مشکات کې شیخ البانی هم وایي چې سندن درجه د حسن ده فرمایي وادرک نبوتي او هغه زما د نبوت زمانه منتلی وی ای خلقو د محمد مصطفی الفاظ واورئ د یو لفظ ذمه دار یم د چا حواله پکار و ذمہ دار یم د گوگل دنیا کې وګوره د سیدنا محمد مصطفی فرمان موجود دی لو کان موسی حیا که موسی علیه السلام ژوندی وی او زما زمانه مونته وی ما وسعه الا اتباعي تاسو خو پرېږده موسی علیه السلام سره هم زما د تابعدارۍ نه بغیر بله لار نه وه پته لاګي چې حاکم د الله او د الله د پیغمبر د خبرې د پاسه بل څوک کېدلی بس دک زمونږ مطالبه ده دا اواز دنیا ته رسول دي چې ای خلکو حاکم یو الله دی او د هغه الوهیت د هغه دین چې بیان کړی دی په ځمکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی د هغه خبره که زما د امام نه پاتې شوه زه به د محمد مصطفی په خبره عمل کوم که دنیا خلافي که معاشره خلافي که عزیز ولی خلافي که رور خلاف وي که استاد خلاف وي کفیر خلاف وي دا ټول به لرې کوم خو ننګ او غیرت به زه کوم په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ای خلقو یاد ساتئ سلفیت او اهل الحدیث صرف د رفع الیدین نوم نه دی دا صرف د آمین بالجهر نوم نه دی دا صرف د جمع بین الصلاتین نوم نه دی دا که د عقیده توحید په باب کې ګورې دا د یو انقلابي توحید نوم دی چې حاجت روا یو نشته مګر صرف یو الله مشکل کشا صرف یو الله د عزت او د ذلت مالک صرف یو الله اولاد ورکوونکی یو الله غم راوستونکی یو الله خوشحالي راوستونکی یو الله غم ختمونکی یو الله عزت راوستونکی یو الله په عقیده توحید کې د دې انقلاب نوم سلفیت دی د محمد مصطفی په سنت عمل کول او تمام دنیا پرېښودلو ته سلفیت وایي ای خلکو د خپل آخرت د تیارۍ دپاره رب سره د صلح دپاره دا دردمن پیغام مې راوړلی دی راځئ چې نن د رب په کور کې ودرېږو لاس اوچت کو او دا عزم وکړو چې زما مال به د محمد مصطفی په دین قربان وي زما جان به د محمد مصطفی په دین قربان وي زمون صلاحیتونه به د محمد مصطفی
په دین قربان وي الله او د الله رسول به تمامي دنیا نه اوچت ګڼو که نه به ګڼو د الله او د الله د رسول مقابله کې به تمامه دنیا پرېږدو که نه به پرېږدو احترام د هر چا په خپل ځای خو د ټول نه لوی مقام به د الله او د الله د رسول منو که نه به منو د محمد مصطفی په سنتو که دنیا موږ نه جدا کیږي دنیا نه به بایکاټ کوو که نه به کوو د محمد مصطفی په سنت به غیرت کوو که نه به کوو مال به پې لګو که نه به پې لګو خپله وینه به پې تویو که نه به پې تویو خپل صلاحیتونه به پې لګو که نه به لګو دا پیغام به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوو که نه به رسوو په دې ځای چې دا کوم اهل الحدیث علما د قرآن او د حدیث د منهج دعوت درکوي دې علماو سره به شانه به شانه ودرېږو که نه به ودرېږو قرآن او حدیث به خپلو غمونو خادو کې راولو که نه خپل معاملات به د قرآن او د حدیث سره برابرو که نه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم